بسم الله الرحمن الرحیم ووصینا الانسان او حکم کړی دی موږ انسان ته بوالدیه په مور او پلار باندې احسانن د احسان کولو حملته مو اوچت کړو دلرا مور د قرآن په تکلیف ووضعته قرآن او زیګول او دلرا په تکلیف باندې وحمله او پلاس کې لوبول د وفصاله او د پایو جدا کول د 30 شهرن په 10 میاشتو کې حتی تر دې پورې اذا بلغ کله چې ورسېده شده ځوانۍ خپلې وبلغ 40 سنة او رسید 40 کالو ته قال وای دې ربي ورب زما اوزعنی طاقت را کی مال را ان اشکر نعمتک التي دا چیز شکر باسم د نعمت ستاغي انعمت علیا چتا انعام کړه په ما باندې والا والدیا او په مور او پلار زما باندې وانا عمل صالحا او دا چې عمل کوم نیک ترضاو چې خوښوي تاغي لرا واصلح لي فی ذریتی او صلاحیت دین را ولا اولاد زما کې یا درست کمال را اولاد زما انی توبت الیکا یقینا زرا گرزم تاتا توبه و باسم تاتا و انی من المسلمین او یقینا زیما د تابعدارنا اولئک الذین داغ کسان دی نتقبل عنهم چې قبلو منگا د دینا احسن ما عملو خسته داغنا چې دی عمل کړی وي ونتجاوز عن سیئاتهم او ما بګو دی لرا ګناهونه د دی فی اصحاب الجنت وی با په خاوندانو د جنت کې وعد الصدق الذین وعده د رښتینوالي اغا کانو یوعدون چې دی سره وعده کېدلی شي والذی یوکس قالا چې وایي لوالدیه مور او پلار خپلتا اوفل لکما تباشی تاسو اتعداننی آیا یروی تاسو مال را ان اخرجا دا چې راو باسل شمزا وقد خلت القرون من قبل او تاکی سرا تیر شوی دی پیڑای مخی زمانہ وما یستعیثان اللہ او دا دواړه پر یاد کی اللہ تا فبارد دی زوی کی ویلکا من ورکشی ایمان روڑا وتباشی ایمان روڑا ان وعد الله حق یقینا وعد د الله رښتیا ده فیقولون وعد ما هذا الا اساطیر الاولین ندی دا مگر کسی د ډمبنو